دغه سیم سواد کې او یا اخوا ته چې بنیر ته لاړ شي نو بنیر کې د ټولو نه زیات شي دی باجوړ کې هم نقصان نشي اخوا ته پټګرام زارا علای کې هغه طرفون تم شي لیکن بنیر کې د ټولو نه زیات شي ان لجائلون ما علی سعیدا جرزا یقین موږ خامخا ګرځون کی واچ په دې باندې میدان اموار میدان دې جرزا چې هغه کې اعلان بات بیا وای چې باندې کې غیاګانی نه کیږي فزنه پکې نه کله چې یو میدان دا سې چې باغی باندې ډېر چلن کی ناغي کې بیا غیاګانی نه کیږي دغه سي اموار میدان به کی او دا الله رب العزت خی کلا په یو لحاظ سره نو کلا بل لحاظ سره نو کلا په حوارا ولی نو هر سوال وځي نو کلا په سلسله راولي نو هر سام وار کی نو کلا په سیلابونه راولي نو د یو ځای بل ځای ته منتقل کی دا الله کارونه دي اسمه چې وشو بعضی حالات سواد کې راغله نو منګور په دغه علاقو باندې منګلور دغه ځکه زیات تاوان نقصان شعر دغه وینې طرف ته شوه ده او بیا دیکھو آتا مدین ناخو آتا بشیگرام طرف تو وغیرہ تکیم نقصان نشیوی دی لیکن منگور کے ټول نسیات شوه دیں دغه سیم سواد کې او یا اخو آتا چې بنیر تلاړ شي نو بنیر کې د ټول نسیات شي دیں باجوړ کې هم نقصان نشی دی اخو آتا پټګرام زارا علای کې هغه طرفون تم شي دی لیکن بنیر کې د ټول نسیات شي ناغي د پاره دوام پکار دا داغي نا عبرت ما غسل پکار یې دغه څنګه حالات راغ لاغي باندې په سمره کولونه تیر شي دي پاره کې دغه سي حالات نو راغلي دا ټول دا موږ له یو درس یو سبق راکې الله رب العزت دا قیام قیامت کې دا هر څه بدغه روان شيغه ختم بشي وذین پدې حالاتو کې سړی ځان نشي بچ کولای نو بل نشي بچ کولای آلته کې حال او پورا وانی دي نو آلته کې خلک پکې دي ړنګړنګ اړای بل نشي بچ کولای خپل ځان ته په خطر کې ده آلته کې ګوري پکې کله پکې زنانه دي کله پکې بچی دي چې یو کور پکې په سلوي خو یو ځبل څه دومره کسان پکې دی یو کور د یوې کور نه ای اب کې لاړ آغا نسلونه ولا ختم کی بعضی الله چې بچ کی آغا سي بچ کی بعضی یو کور کې وای دا شو دا کور څوک راته د بهر نه نو الله رب العزت پسې دا کسان دې نه وېستو الته کې اغلار رسیدل نه ده چې هغه راو رسیدو کې اند کې هیڅ نشته کور نشتی کور افراد نشتی ایو تنو چتا دې شنگلې یو تنو پوخا غانې خبره ده او کې هو دا وسایل نو چا دې تاسو کو وې څنګه کوګه خیرو هغه یو ذکر واتم هغه ته پوری خیرو هغه دې څه ولې خیر دی وکنه وینا پته نه لګي هغه باندې حالات راغلی وو هغه لم یو سبق ولا ور کړو د شپې را پاسې دو ناغه وکي بیٹیانې جوړباتیانې شنو خو نو لاټینو نو لټکې بلکو او ګوډه راغس ګوډه پوګو کو لاټن دیلا د دقې لټکی نه یو بسره لویدل په وخو کې چې کله د لاړ د شادن حالت نه خبر د لاړ جن دیلا جنن دی وګړه مازیګر دی روان دی راځي ګوګړې په شاکړ روان دی دلته کې هغه بسره هغه نه ور لګېدل کور کې چې څومره خلق دي کې انسانان دي که ساروي دي ټول هر څه سوي دي هیڅ شی پاتې نه دی اچ روان دی خلق چا دل یو ګوړې دی هغه ستې دی او هغه دی راځه دلته کې زو پل کوړته بولله ولې انت غوسشته نو دا سه حال نو کوړته بولله سب ډوړې موړې شي په خورا ولې راکړې په کلاره باندې بیا وته حل ویل چې دغه سي چل شي نو ناغه چې کله بیا بچا ته پوس کو څنګه له خیر دې کور کې
هغه یا چې راتلم هغه ته پوره خیر بیا نه ما خبر شیخه سدي سندي کله چې سړی د کور وزي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا خو دلنا دعا وای کړه دا دعا چې کله نو کور کې حالات با الله داسې نه راولي کا کله سړی واپس راځي حال بلشان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه دعا خو دلنا داسې دعا کوا چې الله زر اعظم داسې نه چې حالات بلشان شي بدل شي راځم نو اسه په صفا میدان باندې راشم حور بعد القوم